أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. سورة يونس دایت سلیرشتم دی کې الله رب العالمین د ژوند د دنیا یو ډیر ښایسته مثال بیان کړی دی. ځکه دنیا کې څومره بغاوتونه چې کیږي، سرکشیانی کیږي، ظلمونه کیږي، او تر دې چې دا مشرکان او کفار شرک او کفر کې مبتلا دي، د دې یو غټه وجه دنیا پرستی ده. دنیا د وجه آخرت نه غافل شوی، توحید نه او د آخرت د فکر نه. الله رب العالمین قرآن کې ډیر مثالونه ذکر کړي دي چې تقریبا 440 او اکثر مثال یا د اوبو سره او یا د اور سره. ځکه اوبو کې هم دواړه کار دي، فائدہ هم ورکوي نقصان، اور کې هم دواړه کار دي، فائدہ هم ورکوي نقصان. دا دین هم داسې دی که عمل دی پکو ایمان دی راړو فائدہ ده، عمل دی نکو کفر دی پکو نقصان ده. نو دومره یو ماشوم هم په دې خبره باندې پوهېدی شي، په دې مثال باندې آسان مثال الله تعالی ذکر کړی، او د دین ډېرې فائدې هغه خلک اخلي چې هغوی له الله علم ورکړي. مثالونو نه اصل فائدې علم والا پوه خلک هغه اخلي. دیو جن کوم علما چې هغوی به د قرآن په یو مثال باندې پوه نه شول نو خفه کېدل به، وای چې زه جوړې عالم نیم، ځکه چې الله رب العالمین قرآن کې ذکر کړي دي وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. دا مثالونه مون خلقو د فائدې لپاره بیانو او په دې عالمان خلق کوي. نو فکر وشو سره چې د عالمانو مثال خو الله دلته ذکر کړی یو نخا په مثالونو پوهیږي. انما مثل الحیات الدنیا، یقینا مثال د ژوند د دنیا کما ان انزلناه من السماء، پشان د اوبو دی چې مونږ راورو د اسمان نه، د بره نه مونږ دا اوبو راورو. یعنی ژوند د دنیا مثال چې دا د دوکې سامان دی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، د سامان د دوکې دی، انسان په دوکه کیږي او دغه رنګ زر ختميږي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، او دا رنګ قل متاع الدنيا قليل، زر ختمیدون کې چیز ده. څنګه زر ختمي؟ کما ان انزلناه من السماء، وشان د اوبو چې مونږ راورو د بارینا اسماني برن. نو هغه اوبو سره کله چې دا اوبو د ځمکې لراشي نو څه کیږي؟ فاختلط به نبات الارض، ګډ وډ راوخیږي پاغه سره غیاګانی او بوټي د ځمکې. قسمه قسم بوټي دي، نو ستنا انسانان خوراک کوي، او سودا سي بوټي چې حیوانات ساروی داغه نه خوراک کوي. مما یاکل الناس والانعام، یعنی زنده سر داغه بوټو نه فائدې اخلي. او دا بوټي دومره ډیر شي او ګڼ شي چې د ازمکه په خيسته ښکاری. قسمه قسم فصلونه او بوټو ته وګوره او ګلونو ته بیا وګوره، خاص کر د کلو وته چې انسان لاړ شي او دا فصلونه په دې زمکو باندې ولاړی، څومره خوان کې ته وای قسمه قسم قالینونه دي. غرونو علاقو ته وګوره،
حتی اذا اخذت الارض زخرفها، تر دې چې د ازمکه خپل ډول سنگار راونی وي، خایس راونی وي، وزینت خیسته شي ډولی شي، وظن اهلها او ګمانو کی د دې اسمکو والا خلق انهم قادرون علیها، چې یقینا دی په دې فصلونو باندې قدرت لرونکي دي. فصل تیار شي، میوه تیاری شي، او دا مالکان او دا زمیداران خبرې طریقې سبب ریبو بلز به ریبو، هفته پاتې شو، لس ورځې پاتې شوې، دا طریقه بکو، بیا به دومره خرج کو او دومره پیسې براشي او پاغي به دا وکړو او دومره به کور کې پریدو، دومره به تخم لپریدو، دا خبرې کوي. فصل تیار دی، د فصل د ریبل نه بعد چې کم فائدې او تاثیرې کی ټول هغه منسوبي شروع شولې، هغه کسی زمیداران لګیا دي خبرې کوي، دا کسی کوي خبرې طریقې. لیکن سوشي اتاها امرنا لیلا و نهارا، راشي دی فصل تا زمونږ حکم د عذاب د شپې راشي یا د ورځې راشي. تاسو هغه اخیری یو کم درشم سپاره کې واقعیا با یادې تاسو ته. باغ والا خلقو د الله د نوم عیسی نه بیالوله، باغ باندې د شپې شپې عذاب راغلی وکړ، تر دې چې هغه خپل ازمکه بیا نه پیژندو، یره لار او خطا کړی ده، لارې نو خطا کړی، بیا پته او ته ولګېده چې دا موږ ظالمانو سرکشو ظلم وکړو، عذاب راغلی. وجعلناها حصیدا، وګرځو مونږه دغه فصلون لرا دل 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 ولدل لو کړی شي او پرې کړی شي. دغه ازمکه چې تا قتل چې ډیر فصلونه په تر لري پورې ولاړ دي، عذاب چې په راشي او دغه فصلونه او دغه میوه دا بوټي دل دل پراتی نو ته بنوای کلم تغنا بلمس، لکه چې نو دغه فصل پرون ولاړ نو دلته داسې هیر تیر شي. کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، دغه سي تفصیل سره بیانوم آیاتونه د خلکو لپاره، یتفکرون چې غور او فکر کوي. تفکر مسلمانانو لپاره کاری چې مفکرین غور او فکر وا لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرة، دنیا او آخرت کې فکر وکړي. واغه سوره مدثر کې راغلی چې یو ظالم انسان فکر او قدر فقتل کیف قدر، غلطی اندازې لګوري، غلط فکرونه کول، ایمان نه راړو د کفر د پاره فکرونه کول، دا سیمه جوړي. نو دې مثال ته سوچو، تا واوریدل اوبر اوریدې بارانونه وشو، او چزمکه وا تازه شوله، زرغونی هغه راله فصلونه جوړ شول، بوټي غیاګانی، انسانانو تیم فائدې غستل شروع کړل، تر دې چې حیواناتو هم فائدې غستل شروع کړل، او د ازمکه خيستم ښکاری، او خلک په دې تمه دي چې اوس په دا کارونه کوو، دا کارونه وکړو، فصل به خرج کوو، واده به وکړو، پلانی لا دا به وکړو، عذاب راله ټول منسوبې ختمه په ځای پاتې شو، هر څه پاتې شو. نو دغه سي دا روح د بره نه راشي، او د مور په ګیډه چې کوم ماشوم جوړیږي د غوخه او اډکو، هغه ته دا روح واچول شي، دا ماشوم پیدا شي او دا رالویږي، تر دې چې دا داسې خيستا الکان جوړ شي، خيستا وجودونه الله ورکی لکه فصلونه چې خيستا ښکاری، او انسان ورته ګوري نو خوشحاليږي، نو دې بچو ته انسان ګوري خوشحالي، او ځواني پر اغل ځوانان دي، یو خایس دی او زدا منسوبي شروع دي، د به بار ملک تزي ویزه به ولګي او تور پیسې براټ، د به اوس دکان واچي او بس صبح زما به خو وخت شروع شي او ستړیواله هم ختم شي، د به دور پیسې ګټي او د به دا کی او د به دا کی او د به زما حفاظت وکي، د به دا کار وکي،
او بیا د په واده او بیا په بچي او زما به نسی شي دا خبرې روانې دي او ناسا په دې کس باندې مرګ راغی ټولې منسوبې په ځای پاتې شو وېزم په ځای پاتې دکانم په ځای پاتې زمکې چې هغه څو منسوبې هغه په ځای پاتې او که څه غستی هغه پاتې هر څه پاتې شو دکان یو څو ورځې بند دی گاڑی هغه بند ولاړ وی غم شوی دی هر څه لاړ او که مخکې منسوبې وي هغه د سره پوره نه کړل نو بیا چې یو څو ورځې تېرې شي او میاشت تېرې شي 2 میاشتې ته به وایې نه چې پلان کې خان دنیا کې څه ژوند هم تېر کړو لکه څنګه چې هغه فصل چې عذاب پې راغلی نو ته به وایې نه چېرې پرون دومره ښایسته فصل ولاړ نو دا کس چې دنیا نه لاړ نو تا ته به دوکه غوندې ښکاري چې یاره دا خوب و که په رښتیا دې دنیا کې هغه ګرځېده را ګرځېده او دنیا کې وخت تېر کړی نو دا داسې دنیا ده نو په دې دنیا باندې تاسو آخرت پرېږدئ او د دې دنیا د لاسه تاسو جنت نه غافله کیږئ او د الله او د الله د رسول نه غافله کیږئ الله پاک څومره ښایسته طریقې سره تفصیل سره تاسو ته آیتونه بیانوي غور و فکر نه کوئ نو چې دنیا مثال بیان کو او د دنیا نه زړه تور شو نو الله رب العالمین وی راشه والله يدعو الى دار السلام الله خلق را بلی دار السلام د کور د سلامتیا جنت طرف ته دا دنیا دا ستا کور نه دی ستا کور جنت انسان د کوم ځای نه راغل انسان د جنت نه راغل اصل کور یې هغه دی نو اصل کور ته واپسی اختیارولو لا کوشش وکړه مثال په تور باندې که د کلی نه خلک خارونو ته لاړ شي نو واپس خپل کلی ته کلم چې زړه غواړي تلی شي خو که دې خار ته راغلی دی او کلی کې د مرګونه وکړل کلی کې د سړي جرمونه وکړل او د باندې پابندي ولګي دی بس کلی ته لاړ شي خپل کلی ته نشي تللی نو دا جنت چې د انسانانو خپل کور دی تر دې چې تاسو ته دا پته ده چې د کافرانو ځای هم دی پکې دا عجیب حدیث دی کنه کافرانو ځای هم پکې خو چې هغې چونکې هغې باندې پابندي ولګېده نشي تللی نو هغه ځایونه مسلمانانو ته میلاو شي ځایونه خو الله هر انسان له جنت کې هغه ورکړي یعنی جنت دومره لوی ځای دی چې ټول کافرانو ته پکې ځایونه د دې ټولې دنیا په لس چنده میلاو شي بیا هم جنت نه ختمي خو لیکن دې کافرو خپل ځان سره خپل ظلم وکړو نو هغه ځایونه د جنت نه پاتې شول نو هغه ځایونه هم الله مؤمنان له ورکړي مؤمنان په خپل اعمال او خپل عقیده باندې الله چې هغې له کوم نعمتونه ورکړي یا خو ورکړي دا د الله په خپل خاص فضل سره د دې ځایونه هغه جنت هغه هم له ورکړي نو داسې کارونه نه دي کول پکار چې مسلمان سره هغه چرته جنت نه محروم شي اصل کې دا جنت چې دی دا د متقیانو له تیار شوی دی عدت للمتقین او جهنم اصل کې کافرو له تیار شوی عدت للکافرین نو مسلمان له ډیر فکر پکار دی چې زه اسنه د کافرو ځای له لاړ شم چې جهنم خو اصل کې دغه سر لایق دی کنه مسلمان څخه لایق نه دی نو دیو جن الله رب العالمین دا فضل کړی دی یو سړي عقیده درسته ده او صحیح مسلمان دی نو که جهنم ته لاړم نو بیا سوخ بعد خو هغه سوخ مراد څه دی لکونو کال الله ته معلومه ده سوره ځکه خو نه ختمېدونکي ژوند دی او دام نشي ویلی چې یاره جهنم کې جهنم لږ ساته هغه کلونه خو څه کوي لږ ساعت لتل دا هم ډېر غټ عذاب دی که هغه حدیث همیشه یاد ساتئ چې صحیح حدیث دی یو سړی به دنیا کې هیڅ غم نه لیدلی ټول زندگی به سم په مزو او خوشحالو کې تیر کړي الله رب العالمین با هغه کسلا ملائکو په ذریعہ ملائک ولا یو غوپه باور کی یو غوپه یو چکر داسي بس جهنم کې وتوي تا خوشحالي لیدل اب قسمونه کې ما خوشحالي نه لیدل دا نه چې دروغ بوي
هغه د دنیا د ټول عمر خوشاله وتی هیر شي داغه یو چکر په دغه باندې هغه عذاب او تکلیف باندې ټول خوشاله د دنیا هغه به هیر شي نو ته سوچ وکړه چې سکندونو یو حصہ هغه انسان نه د ټول ژوندۍ خوشاله هېري نو که یو سړی ورته رسول الله میاشت الله کلونو الله دغه بسه نو دیو جن داد انسان نو چې را خیر د مون مسلمانان یو که جهنم ته زون نو یو وخت پته راوځو دا زو بوم دا څنګه انسان وي دا خو ډیر د غفلت خبره ده چې سړی زوبه ولې دا آسان کار دی جهنم ته تل دا آسان الله دې مونږ ټولو ساتي انها ساعت مستقر و مقامه د لږ وخت پارم دا جهنم ډیر بد ځای دی او د ډیر وخت لپاره خو دې بد ځای دا سوره فرقان کې راغلی لږ وخت لپاره دا ډیر بد ځای نو دیو جنا ربنا صرف عنا عذاب جهنم دعاګانې بغواړي چې الله مونږ جهنم د عذاب نه بچ کړي او دا کوم دعا چې نبی اسلام په ډیر غوښتله اکثر به لکه دا دعا هر وخت غوښتله حتی تاسو هم هر وخت غواړي چې بس څه ټیم د توخ ملاویږي او فکر او راضي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار دا دعا تر دې چې کله نبی اسلام په طواف کو کنه نو د رکن یمانی نا حجر اسود پوری دا چې کوم لار ده دی کې به دغه دعا هر چکر کې وي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ځکه دا ډیر خسته دعا ای زموږ رب دنیا کې مراله خوشاله راکړي آخرت کې خوشاله راکړي او جهنم د اور نه موږ بچو ساتي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم